بل عزتمندو د غم او د نجات د پاره الله رب العزت اعمال را لګي. یو عمل استغفار شو، بل عمل عزتمندو پیغمبري دعاګانې دي. پیغمبرانو سره چونکې د وحي تعلقو، نو هغوی به عزتمندو چې کومه دعا یا کوم کار کولو هغې کې به خامخا اثر و. لکه یو ډاکټر چې دوايي خوري نو هغه په کولاو سترګو خوري، موږ چې یو دوايي خورو موږ یې په پټو سترګو خورو، موږ ته خو پته نه ایکسپایر موږ نه پیژنو، مقدار موږ نه پیژنو. خو که ډاکټر چاته لیکي یا خوري نو هغه ډېر زیات علم سره کوي. د قرنګ پیغمبرانو سره چونکې د وحي طاقت نو گویا کې دا ورته الله زړه کې اچولي یا الله ورته ویلي چې ته دا ووایه نو ته به په دې کې کامیاب شي. الله پیغمبرانو باندې حالات ولې راولي؟ دا صرف اور صرف د دې لپاره د امتیانو د امتحان او د سبق زده کولو لپاره. ځکه چې یو سړی سبق زده کوي نو په بورډ باندې به لیکل کېږي، دا بورډ بم خیرانه لکیری به پې راکاږي او دا چاک بم خرچ کې. که چاک خرچ نشي او بورډ خیرن نشي نو ماشومانو ته سبق نه زده کېږي، دا بورډ به کال پس بدلې. دقه شان پیغمبران صحابه کرام دا د امت د پاره تخته مشق دي. بعضی کارونه الله هغوی باندې کړي دي یا بعضی غمونه پرې راوستي دي د دې دپاره چې امت ته چل معلوم شي چې تاسو داسې کې ګیر شئ داسې به کوئ. د پیغمبر څه ګناه نه خو امت ته الله چل ښیي. نو دې وجې نه عزتمندو مشهور پیغمبر دی تاسو ویلی یونس علیه الصلاة والسلام، او تاسو تاسو داغه واقعا ویلی دا چې الله رب العزت هغه امتحان کې کو دریاب کې پریوتو او دریاب کې د مئی په خېټه کې لاړو. د مئی د خېټې نه یو شی راویستل څومره ګران کار دی، هغه فوراً هضمېږي خرابېږي، معده د معده ته چې شی لاړ شي څومره موږ سیوان الوګان څیزونه خورو وروسته ترې څه جوړي. الله د پیغمبر حفاظت وکړو. الله په خپله ویلی دي چې دې پیغمبر حفاظت ما څنګه وکړلو؟ وایي دې پیغمبر یو دعا ویلې وه. نو دې وجې نه عزتمندو د یونس علیه الصلاة والسلام دته ذی-النون پیغمبر قرآن کې ویلی کېږي. بهرحال د هغه دعا څه ده؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي دعوت ذی-النون اذ دعا وهو فی بطن الحوت. وی تاسو ته پته د یونس علیہ السلام کومه دعا وویله چې کله هغه د مئی په خېټه کې و؟ آسانه دعا ده، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خدای پاکه ته پاکی او یا الله زه ما نه خطا شوي. خپل خطای تسلیمول اگر چې تا نه خطا نه شوي په دې باندې الله خوشحالي کی. یو سړی نه ګناه شوي یا ګناهګار او زه ګناهګار یم نه خو دی که نه، خو یو سړی نه نه شوي دلته ګور چا نه خطا نه شوي هغه ته ته آی ایم سوري، ته ته نه نتینګ هېڅ خبره نه ده، تا نه څه شوي دي، ته ولې داسې کې؟ نو ستا قدر نورم د هغه قدر ستا په زړه کې نورم زیات شي. نو یونس علیه الصلاة والسلام دا دعا وکړه لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دا دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي فانه لم يدع رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له. و چې کوم مسلمان هم دا دعا وي الله به دعا ضرور قبلوي. نو چې کله څه تکلیف راشي دا په دې نیت وایي چې دا قرآني دعا ده، دا داسې وظیفه ده چې قرآن کې ذکر ده. بعضې وظیفې داسې پیران یې ورکوي الفاظ یې صحیح بالکل یې ویلی شي څه خبره نشته. دعا ده، دعا خو هر لفظ سره کولی شي، هر ټی پښتو کې هم ویلی شي، انګلیش کې هم دعا کولی شي، څه ممانعت نشته چې الفاظ یې درست دي. خو چې پیغمبري دعای او قرآني دعای دا د ټولو نه اعلی. څنګه چې کمپنۍ او ټي سي دوی نیشنل کمپنۍ دوی ملټي نیشنل کمپنۍ دوی دا عزتمندو انټرنیشنل دوی ده د الله د طرف نه ښودلی شوې ده. نو دا ویل پکار دي عزتمندو. چې کله نبی علیہ السلام دا خبر وکړه نو یو صحابي پاسېدو، نبی اسلام علیه یونس علیه السلام دا دعا وکړه او الله کامیاب کو. نو هغه ته فوراً تپوس وکړو یا رسول الله هل كانت ليونس خاصه ام للمؤمنین عامه؟ ویجی دا صرف د یونس علیه السلام دپاره دا دعا راغلی وه که نه د هر چا دپاره عام ده، خاص ده که عام ده؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم الا تسمعوا الى قول الله عز وجل. وی تو ګوره کنه قرآن پاک کې چې کوم ځای کې الله دا دعا ذکر کړې ده وی هلته ورسره دا آیات هم ویلی دی. وی الله ویلي ونجیناه من الغم وکذلک ننجي المؤمنین. وی څنګه چې موږ دا یونس د غم نه بچ کو دقه شان موږ به نور مؤمنان هم بچ کوو.
نور مؤمنان یې یاد کړي الله. نو یونس علیه السلام په دې دعا باندې د غم نه د درد نه تکلیف نه بچ کو. نو دغه شان چې کوم مسلمان بنده باندې غم تکلیف وي الله به په دې دعا سره څه کوي؟ بچ کوي. دا مو سره د قرآن د دې آیات نه مفهوم کیږي. نو دی وجه عزتمندو د دعاګانو اهتمام کوي. بیا دعاګان پښتو کې ویل شي خو عربي دعا یا د پیغمبري الفاظ دا ډیر زیات اثر لري. نو دی وجه کوشش کوي عزتمندو تاسو دا وای. بل عزتمندو دعاګانې قبليږي ولې نه؟ بل اکثر دا خلک وي چې زه خو دعاګانې ډیر کومه قرآن تلاوت هم کومه خو قبليږي نه. د دې وجه سي نو ما تاسو مخکې ویلو عزتمندو د هر عمل لپاره د قبلېدو لپاره دوه سيزونه ضروری وي. یو وی دعا په اخلاص سره کول، دویم دی د دعا د لپاره چې کوم رکاوټ هغه رکاوټ لري کول. یو سړی کور ته اوبه راوستي خو عزتمندو هغه پیپې نلکه بنده ده نو کور ته به اوبه راځي نه. اوبه خو دې راوستي سامان دې لګولې پیپونه خو دا نلکم کولا وکه کنه. دوه کارونه به کې یا دوایي چې خوري یو به دوایي خوري دویم به پرهیز کې چې پرهیز نه کې دوایي اثر نه کوي. دغه شان عزتمندو د کبیره ګناهونو نه به ځان بچ کې بیا به ستا دعا قبلېږي. که یو سړی وي چې کبیره ګناه خو هر چا کړې ده نو آسان کار دی که نه چې کله دعا کې د هغې نه مخکې د کبیره ګناهونو نه معافي وغواړه خو الله یو سکند کې معاف کوي چې پردی حق پکې نه وي. که پردی حق پکې وي ته ووایه چې یا الله زما توبه دا حق به زه ادا کوم بس تا ګناه معاف شوه. د حق د ادا کولو کوشش کوه او د هغې نه پس بیا وظیفه کوه ته ګوره چې قبلېږي که نه. خو موږ ګن مخې ته ایښی دی نو چې ګن مخې ته پروت په نلکه کې نو صفا اوبه نه راځي. که سړی وایي چې مړه دا خو صرف یو وړه شان کپړه پرته وه نو سینیټرۍ والا ورته وایي وړه کپړه ده او که غټه کپړه ده خو د پیپ مخه خو یې نیولې وه که نه. دا دواړه کارونه ضروري دي. نو دې وجې نه عزتمندو د بعضې کارونو نه به ځان ساتئ. په کبیره ګناهونو کې یو ګناه ده د دروغو قسم خوړل. دا زموږ د امت کې زیات شوی د دروغو قسم خوړل. دې ته عربۍ کې یمین غموس وایي. د دروغو قسم نه به ځان ساتي. نبی علیه السلام مخې ته یو ځل داسې واقعه راغله. نبی علیه السلام وفرمایل یو سړي قسم وخوړو یا اراده وکړه. نبی علیه السلام ویلي د ټولو نه زیات الله د دروغو په قسم باندې ناراضه کي او د قیامت په ورځ به الله رب العزت داسې سړي ته بالکل نظر رحمت نه کوي. او بعض روایتو کې راځي 3 عذاب به ورکوي. یو به دی لا ینظر الله الی یوم القیامه، الله به ورته نظر رحمت نه کوي، نظر شفقت به ورته نه کوي، په بد نظر به ورته ګوري چې زه به تا سره ګورم خو د خیر نظر به ورسره نه کوي. او ولا یزکیهم صفا کوي به هم نه، همداسې ګنده به پروت وي څو پورې چې جهنم ته نه وي تللی. او لهم عذاب علیم، دردناک عذاب. یو ځل نبی علیه السلام له 2 کسان رال، یو حضرمی و د حضرموت یو ځای دی، یو کندي دی، یو علاقه ده. نو هغوی یو بل سره په یو ځمکه باندې لانجه وه. نو دا حضرمی ورته وی یا رسول الله ان هذا قد غلبني على ارض كانت لابي، وجې دې زما د پلار په ځمکه قبضه کړې ده، زما د پلار ځمکه و دې پې قبضه کړې ده. کندي ورته وی هي ارضي في يدي ازرعونه، وی دا خو زما ځمکه ده، زه ډېر وخت نه کرم، دا د ده نه ده، لیس له فيها حق، د ده حق پکې نشته. نبي اسلام حضرمي ته وویل چې طریقه دا ده د شریعت، ته داسې چل وکړه چې ګواهان پیش کړه. ته وایې زما ځمکه ده، نو ته مدعي داوګیر به 2 ګواهان پیش کړي چې دا ځای زما دی. نو حضرمي ته نبي علیه السلام ویلي ته پیش کړه الک بینه، ګواهان شته؟ لا جی ګواهان خو نشته. نو وی فلک یمینه، بس بیا به دا دویم سړی تا ته قسم خوري کندي. نو هغه ورته یا رسول الله ان الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وی دا خو دروغجن سړی دی، دا خو قسم خور سړی دی، هر قسمونه خوري، د ده قسم څه اعتبار دی؟ وليس يتورع عن شيء، دا د څه نه یریږي. نبي اسلام نه ليس لك منه الا يمين، بس تا ګواهان د سره نشته، به دا به قسم خوري، نور د ده او د الله کار دی. نو بس هغه قسم وخوړو. بعض روایتونو کې راځي نبی اسلام ورته چې 3 عذاب قسم خور ته ملاویږي. نو هغه فورا وی رسته شو، قسم یې ونه خوړ. نو دې کې نبی اسلام ویل ان حلف على مال ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض، وی دا سړی که په دروغ قسم وخوړو په داسې حالات کې به الله سره ملاقات کوي چې الله رب العزت به دنه مخ ګرځولی، یعنی الله به د ده په کار نه راځي. او بل ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل چې کوم انسان په دروغ قسم وخوړو
لا يقتطع احد مالا بيمين الا لقي الله وهو اجزم. وای کوم انسان چې په دروغ باندې قسم وخوړو چې د بل سړي نه مارکیټ مال څه شی هړب کی والی اخري، نو نبی اسلام وای وهو اجزم، وای دا به الله سره داسې ملایویږي چې دا به جزامي بیماری. جزامي بیمار دي ته وای د بدن نه به د قیامت پر ورځ باندې دا غوښې پریوزي، دا غوښې به دي ټول خلک به ګوري، خلکو به کرکه راځي چې دا بیماریان خو دنیا کې ختمې شوې او دا کرونا وایرس والا دلته را رسېدلی موږ پسې او دا غوښې تې تویېږي، نو د دې انسان نه به غوښې تویېږي. او بعض روایتو کې راځي چې نبي اسلام ورته ویلي چې الله به ورته نظر نه کوي او دغه شان الله به له عذاب علیم ورکوي. او دا درې عذابونه چې ورته بیان کړه، او بل الله رب العزت به چې کوم دی دا به صفا کوي نه. وایي د چې کله دا واورېدو وایي دا د خپلې خبرې نه وروسته شو چې زه قسم نه خورم